ګورنمنت پرایمري سکول امبیله بالا د نور کله بشان سخت کال هم د سکول د یتیمانو غریبانو بیوسه او بیکسه ماشومانو د پاره د یونیفارم تابع کړی و. په دې سلسله کې یو تقریب تابع شوی و چې مشر میلمه اس ډي ای او مندن سید محمود و. په تقریب کې اس ډي ای او اسد خان د سکول هډ ټیچر محمد صلاح د سکول د پی ټی سی کمیټې چیرمن میرزیب خان د سکول سټاف او ماشومانو ګډون کړی و. په تقریب کې د سکول ماشومانو ملي نغمه او د یتیمانو په کفالت اردو او انګلیش تقاریر پیش کړل. په تقریب کې راغلي میلمنو د سکول په یو سلويخ یتیمانو غریبانو بیوسه او بیکسه هلکان او جنکو کې د سکول یونیفارم سویټرې صادر او بوټان تقسیم کړل. په دې موقع د سکول هډ ټیچر محمد صلاح وی چې موږ په سکول کې د غریب او مالدار ماشومانو ترمنځ د فرق ختمولو لپاره دا سلسله په کال 2014 کې شروع کړې او نن شکر دې موږ یو سلويخ ماشومان لا یونیفارم ورکو. هغوی وی چې د دې لپاره موږ خپل سکول سټاف پیسې جمع کوو او د صاحب استطاعت خلکونه چانده کوو. مقصد مو دا وی چې د کپړو پیزار د وجې څوک د تعلیم نه محرومه پاتې نشي. تقریب ته د خطاب په وخت اس ډي ای او سید محمود وی چې دا څنګه پروګرامونو په وجه جی پی ایس امبیله بالا په ټول مندن کې بالا دی. هغوی وی چې تحصیل مندن او بونه ټول سکولونو لا دا څنګه پروګرامونه پکار دي چې د ماشومانو په منځ کې احساس کمتري ختم شي. په دې موقع اس ډي ای او اسد خان وی چې جی پی ایس امبیله بالا نه صرف په تعلیمي میدان کې مخکې ده بلکې په هم نصابي سرګرمو کې هم په اول پوزیشن ده. تقریب ته د خطاب په وخت د سکول د پی ټی سی کمیټې چیرمن میرزیب خان وی چې د امبیله بالا سکول د ټیچر او سټاف د مهنت په وجه نن په سکول کې د ماشومانو ځای نشته او خلک په سکول کې داخلي د فاره سفارشونه کوي. هغوی وی چې امبیله بالا سکول د زیات تعداد د وجې سکند شفت هم شروع کړي چې په کامیابی سره روان دي. په دې موقع هغوی د ماشومانو د فاره د نغد 300 اعلان هم وکړو. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې هر کال د اکتوبر په اخیری هفته کې او یا د نومبر په لومړۍ هفته کې مونږ د یتیمانو په اعزاز کې یو تقریب کوو. دا د هغې کړی یو سلسله ده. نن بیا مونږ په دې بابرکته او د خیر په دې محفل کې تاسو سره شریک یو او د الله نه دا دعا غواړو چې الله تعالی دا توفیق مونږ له دغه شان راکوي او هر کال مونږ د خپلو ماشومانو په اعزاز کې داسې خوندور او ښایسته تقریب منعقد کوو. اس ډي او صاحب په علم کې دا چې زمونږ دا علاقه دا ډېره زیاته کمزورې او غریبه او دلته را سره پبلیک سکولونه هم په کمپټیشن کې دي نو د ماشومانو د مورل اوچتولو لپاره د هغوی د احساس کمترۍ ختمولو لپاره د تحصیل مندړ کې لومبی سټپ مونږه د امبیله بالا دغه د وردی د بدلولو تقریب وکړو. الحمدلله هغه وردي چې دی نو مونږ آغاز هم دغه شان کړی چې زموږ سره کم یتیمان ماشومان دي کم زموږ سره غریبانان ماشومان دي هغوی ته مونږ یونیفارم د خپل سکول نه فراهم کو او باقي ماشومانو واغستو. او اوس الحمدلله په مندن کې تقریبا هر دریم سکول چې دی خپل یونیفارم بدل کو. اوس دا یونیفارم مونږ هم د یو سوچ مطابق بدل کړو چې د پبلک وړوکې سار ښایسته سپینې اسرې کړې جامې ښایسته جرسي دغه شان نور یونیفارم واچوي نو هغه کې یو احساس برتري چې زه یو کار له روان زموږ د ګورنمنټ ماشومانو به ملیشه اچولې وه نو هغه به تا هر څومره اسرې کوله ښایسته کوله مزه به نه وه. نو نن چې دی بالا هر اقدام په دې بنیاد باندې کوي چې باقي مندن نه چې ټول بونیر تېنه یو دغه والي او باقي بونیر چې دی په هغې فل روان شي. دغه د یتیمانو دا تقریب چې موږ شروع کړی دی الحمدلله اوس د مندن په ډېرو سکولونو کې چې دی دا تقریب مناویږي او هغوی چې دی ماشومانو ته ورکوي. زمونږ مقصد بنیادي دا دی اویرنس په عوام کې آګاهي په عوام کې د تعلیم اهمیت پیدا کول او ورسره دا غم کولو چې د یونیفارم د پیزار او د کتاب د کاپۍ د وجې نه یو ماشوم د تعلیم نه محرومه پاتې نشي. نو دغه سوچ مونږ د 2014 نه را شروع کړی دی د 12-13 وړو نه هر کال الحمدلله کوو. پروس کال زمونږ 125 ماشومانو ته مونږ دا کټ ورکړو او سلام مونږ ونه بایلله
د 125 په ځای باندې به څه کال مونږ انشاءالله 140 ماشومانو ته چې دی دا پیکیج ورکوو. په دې کې چې دی مونږ د ماشومانو لپاره شوز ورسره چې دی جرسی ورسره چې دی یونیفارم یعنی بلو کپړه د معلق ځان لا او د ماشومې ځان لا خپل یو پیکیج دی. زه دا ډېر زیات اپریشیټ کوم چې محمد صلاح صاحب د 2014 نه په دې کې لګیا دی او ماشومانو ته هر کال کټس ورکوي. اول خپل ډونیشن کوي په خپل جیب باندې، بیا مالدار وروڼو سره ګرځي کور په کور باندې، دې کې پرچار کوي، دې کې هغه محنت کوي او د هغې نه وروستو بیا کنټریبیوشن کوي او بیا پې هغې له دا کټس الي هر کال او د هغه ورکوي 140 کسانو ته، 140 ماشومانو ته، یتیمو ماشومانو ته دا کټونه مخامخ پراته دي، دا به ورته ورکړی کېدی شي. نه زه دا ټول کریډټ چې دی دا محمد صلاح ته، دا د هغې سټاف ته، د هغې جذبې ته، د هغې سپیرټ ته، د هغې ولولې ته زه سلام کوم چې هغه په دا دینی کار کې په فلاحي کار کې څومره مخکې دی. او د دې سره سره زمونږ زه به دا ووایم چې زه په 2012 کې 12-21 کې زه راغلی یم، ما چارج اخیستی دی. شکر الحمدلله ما د بالا یو استاد غیر حاضر نه دی رسولی، ما د بالا د یو استاد نه شکایت نه دی اورېدلی، نه د هیډ ماسټر د خولې نه، نه د سټاف د خولې نه چې یاره جي دی نه راځي او دی نه راځي یا دی په ټایم نه راځي. نه زه دا ټول اپریشیټ کوم، دا ټیم ورک دی، دا په یو تن باندې کېږي هم نه. که ټیم که زه ډېر هم محنت کوم خو چې زما ټیم ما سره تعاون نه کوي دا کار به ادوره وي، هغه به نیمګړي. نه دا ډېر یو دینی کار دی، ډېر یو فلاحي کار دی او دا د جنت ګټلو کار دی. او دا هغه ماشومان چې هغه د چا پلاران شته دی یا مخیر دي او د چا یتیمانان دي څوک او هغې ځان له بوټان نشي اخیستی، ځان له کپړې نشي اخیستی، ځان له بنین نشي اخیستی، دا د هغې لپاره د اکټیویټي دی هر کال کوي. نه دا زه اپریشیټ کوم. او د دې سره سره چې کومو ماشومانو ټول ماشومانو ګلونو ماشومانو خپل خپل حصه واخیسته په کو کریکولم اکټیویټي کې، چا په نعت کې، چا په ترانه کې، چا په ګروپ ترانه کې، نو زه هغه م اپریشیټ کوم. او دا میسیج زه د دې عمران بونیری صاحب د دې د میډیا په توسط سره دا د نورو ټول بونیر ته دا میسیج زه ورکوم چې دا څنګه بالا ده، څنګه چې د نوم نه ظاهره ده، بالا اوچت ته وایي، نه داسې دا په هر لحاظ باندې دا اوچته ده. نه داسې زه دا میسیج ټولو ته ورکوم چې انشاءالله دا پروګرام چې دی ځکه چې په هر سکول کې یتیمانان دي چې دا موږ ایکسټینډ کو هر سکول ته ورسي او بیا هر یتیم ته د هر سکول په مندن کې 117 سکولونه دي انشاءالله دا پروګرام به موږ په ټولو کې ارینج کوو. که خیري دا د بالا سکول د ټیچینګ لرنینګ لحاظ سره یو اپیټومي ده. اپیټومي مطلب یو غټ مثال دی، یو غټه نمونه ده. نو واقعي چې دې د دا دوړ دي، د دې ټیچینګ سټاف، د دې نان ټیچینګ سټاف، دا ټول د دا دوړ دي. زه چې کله هم دې سکول ته راغلی ما وزټس کړي دي، ما د دې یو ټیچر د کلاس نه بهر نه دی لیدلی. هر یو ټیچر په خپل کلاس کې انډلج و، په خپل ټیچینګ لرنینګ پروسس کې انډلج و. بیا ما د دې کلاس روم مینجمنټ چې کوم دی ابزرو کړي دي، د دې اسمبلی ما ابزرو کړي دي، د دې نه مخکې دي چې کوم دی مختلف پروګرامونه کړي دي هغه مې ابزرو کړي دي. نو زه د دې خبرې ګواه یم، بلکې دا ټول ګیر چاپېرچل د دې خبرې ګواه دی چې د امبیلا بالا سکول په شانتې مثالي سکول چې کوم دی زما په سرکل کې امبیلا سرکل کې نشته. زه دا خبره ډېر زیات په فخر سره کوم. زه چې په ټول خپل سرکل کې وګورم زما سترګې چې کوم دی نو هغه صرف د امبیلا بالا ته غړېږي. زه د دې ماشومانانو د جوش و خروش انتوزیازم ته سپیرټ ته چې ګورم، بیا د دې استادانو هغې سپیرټ ته ګورم، نو دا د یو کس کردار نه دی په دې کې. زه صرف دا کریډټ یوازې هیډ ماسټر صاحب ته ورکوم، نو هیډ ماسټر صاحب ته دا کریډټ یوازې نه ځي، بلکې د دې کریډټ چې کوم دی دا زموږ یو انکلوسیو او یو زموږ چې کوم دی یو کوآپریټیو انوایرمنټ دی. په هغې کې د ټیچینګ سټاف د ده سره مدد نه کولې، هغې داسې سپیرټ په هغې کې نه وی
او پای کې داسې جوش او خروش نه وي نو زه وایم چې دا امبیلا بالا سکول چې هر یو سړی خپل بچی راولي او دلته داخلي نو په دې کې به سراز وي که نه څه داسې یو کوالټي به وي په دې کې ځکه خپل بچی سړی د پرایویټ سکول نه راولي او امبیلا بالا سکول کې ایډمیټ کوي. زه د خپل طرفه د خپل هیډ ټیچر محمد صلاح صاحب ته جمله سټاف د دې بالا سکول ته دې ته خراج تحسین پیش کوم. دې چې کوم ایفرټ په دې سکول کې شروع کړی دي زه یې هم چې هغه کامیابۍ طرف ته تللی دي که دا د یتیمانو ماشومانو دا پروګرام دی روان کړی دی یقینا چې دا د 10-12 ماشومانو نه شروع شوی او تقریبا د 12-13 نه شروع شوی دی نن هغه 140 یتیمانو ماشومانو ته رسېدلی او دوی ښه په کامیابۍ طرف ته بولی دی. یقینا که په سکول کې د کلي کې د چا نه تپوس کوي نو هغې سفارش کوي چې زموږ ماشوم د بالا سکول کې داخل شي. دغسې که د سیکنډ شپ دا مسله ده نو زه په دې نورو سکولونو هغې ته اکثر زه ورشم نو هغې تقریبا ناکامۍ طرف ته تللي دي او الحمدلله زه دله بیا په دې باندې یو پیره دلته سلام کوم چې دا د سیکنډ شپ دا مسله چې ده په دې کې بالا سکول بیا په بالا په اوچت طرف روان دی او بیا کامیاب دی. په دې کې د ډېرو ماشومانو والدینو دا خواهش وي چې یاره زموږ دا ماشوم باندې د مدرسې دغه ټایم خطا کېږي تاسو استاد صاحب ته ووایئ خو بیا هم د استاد صاحب د کوششونو د ملګرو د سټاف د هغه مینې او محبت د وجې نه ماشومان هغه شی قبول کړو د مدرسې هغه ټایم یې سار ته کړو او هغه سیکنډ شپ هم کامیاب کړو. نو دا د دوی د هغه محنت او د محبت د وړو سره او د هغه مینې او د اخلاص هغه جذبه ده نو زه دوی ته بیا یو پیره سلام پیش کوم. دغسې دیو صاحبانو ته دوی ته زه داد ورکوم او د دوی انتهایي مشکور یم او ممنون یم چې دوی زموږ د سکول سره زموږ د استاد صاحب سره مکمل تعاون کوي. زه دوی ته هم د خپل طرفه د خپل کلي طرفه یو پیره شکریه ادا کوم. زه ماشومانو نن چې په کوم موضوع باندې د محفل غونډ شوی دی د یتیمانو نو څنګه چې مخامخ په دې بینر باندې لګېدلي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د یو یتیم کفالت وکړو نو هغه ما سره داسې ولاړي. دقسې په دې حدیث کې چې چا چې د یو یتیم په سر باندې صرف لاس کېښودو نو د هغه د لاس لاندې څومره ویښته الله پاک ولا د هغې عمره اجر ورکوي. الله پاک موږ له زموږ د بهانې دپاره موږ ته د معاشرې د جوړولو دپاره بهانې ګوري. نو زه یقینا د خپل سټاف نه د خپل کلي د مشرانو نه هم دا خواست کوم چې انشاءالله څومره زموږ نه کېدی شي موږ به د خپل سکول سره د خپلو ماشومانو دپاره څومره چې زموږ نه به موږ به تعاون کوو.